بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ډاکټر ذاکر د پروګرام ولسغږ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله به سلامونه مې واخلئ. عزتمندو، نن زموږ سره زموږ میلمه دی، زموږ ګران او محترم کشر او زموږ د دې علاقې سماجي شخصیت د عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیلي بریکوټ جاینټ سیکرټري او تقریبا د علاقې په هر مسله کې چې کله هم ضرورت شوی دی نو بهار خان په هغې کې خپل کردار لوبوي او خاص کر په عوامي نېشنل پارټۍ کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري. بهار خان د راتلو ډېره مننه او د وخت راکولو. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب چې تاسو دغه وکړو، زه دلته راوغوښتم خپل سټوډیو ته. بهار خان د ټول نه اول خو راته دا ووایه چې یاره موجوده صورتحال داسې دی چې یاره خلک ډېر زیات تنګ دي او خاص کر د مهنګای په حواله چې د غریب خلکو ژوند تېرول چې ډېر ګران شوي دي او په بعضې علاقو نه داسې خبرونه هم راځي چې یاره په خلکو په غلاګانو شروع کړي ده. دلته خلک چې دی نو هغه خیراتونه غواړي او خلک انتهایي مجبوره شوي دي په خودکشو باندې. د عوامي نېشنل پارټۍ په دې باندې څه سټینډ دی؟ تاسو سوال وکړو نو کم چې د موجوده مهنګایي ده نو چې هره سخته راغلې نو عوامي نېشنل پارټي د قوم سره په میدان ولاړه دغه شوي نه. بلکل. ځکه چې دا عوامي نېشنل پارټي د خلکو خلک ته د خلکو په درد او په غم په دې هر څه کې شریک دي. کم چې دا موجوده خلک راغلي دا خو نه د خلکو د مسلو نه خبر دي، نه دا غواړي چې دا قوم دې په ترقۍ لاړ شي. ځکه تاسو ته پته ده چې په دې حکومت کې څومره مهنګایي ده، څومره خلک روزانه خودکشیانې کوي. دا زه به تاسو ته د خپل تحصیل خبره وکړم چې زموږ په دې تحصیل کې څومره په دې ضلع کې زموږ څومره مهنګایي ده چې روزانه چې تپوس کوي خلک غلا وشوه، مرګونه کېږي، ډاکې کېږي، یو څه کېږي، بل څه کېږي. نو دا خو د دې قوم نه خبر نه دي، دا خو بس چاره ایستي دي، هغو کې نولي دي او د دې قوم د مسلو نه خبر نه دي. نو که هر چېرې په دې قوم باندې څه سخته راغلې ده نو عوامي نېشنل پارټۍ د دې قوم سره په سخته کې ولاړه به سره. بهار خان دا راته ووایه چې بلدیاتي الیکشن چونکې په لاندې ضلعو کې روان دی، اول خو راته دا ووایه چې یاره ممکنه ده چې کم اعلان شوی دی حکومت په دا بلدیاتي الیکشن دلته وکړي که نه؟ تاسو سوال وکړو نو دو خو لاول دا الیکشن نه کوو، خو بیا پې د سیاسي پارټو مشران پې دو لاړل های کورټ ته او دلته کیس وبایلو، بیا د سپریم کورټ ته لاړل. و سپریم کورټ دا فیصله کړې ده چې بلدیاتي الیکشن چې یا به خپل مقرر ټایم کېږي او په جماعتي بنیادونو به کېږي. دو خو دې ته جوړ نه دي ځکه دوی ته خپل عین او خپل دغه ته معلوم دي چې مونږ دا الیکشن که کوو نو دا الیکشن مونږ ګټلی نه شو. ځکه چې که دوی الیکشن کوي نو د دوی الیکشن وبایلي نو دلته که سی ایم ناست دی، که دلته دا وزیران دي، که هر څوک دي، د دوی په ډېره لویه بدنامي کېږي. اول خو دوی الیکشن ته جوړ نه و، اوس په سپریم کورټ زور راویستی نو سپریم کورټ په زور باندې به دا الیکشن خامخا کوي او دا الیکشن به انشاءالله عوامي نېشنل پارټي ګټي او دا کوم حکومتي پارټي چې دا د دو دا ضمانتو چې دا موږ ضبط کوو انشاءالله. او خاص کر زه په دې حواله ووایم چې یاره څه پوزیشن دی په تحصیلي بریکوټ کې د عوامي نېشنل پارټۍ چې یاره د دوی به په بلدیاتي الیکشن کې به د دوی څه پوزیشن وي ستا په نظر کې؟ زموږ پوزیشن خو انشاءالله ډېر سټرانګ دی او چې پارټۍ هر چا له ټیکټ ورکړو که هر څوک امیدوار مونږ به د هغه سره خو جاني مالي چې سز دغه مونږ به ورسره منډه کوو، مونږ به ورسره تړه کوو. انشاءالله دا تحصیلي بریکوټ کم سیټ چې دی انشاءالله د سواد خبره ته کوو، په خصوصي توګه په بریکوټ کې زموږ پارټي ډېره مضبوطه ده. انشاءالله دا سیټ چې دی دا به انشاءالله موږ ګټو. ستا په خپل د خلکو په حواله کې ډېر ځای په سوشل میډیا په دې باندې یاره بهار خان ودرېږي او دلته کې په تحصیل کې ودرېږي او اوس مو څه پوزیشن دی چې یاره چونکې تاسو ښه وخت دی او ټایم دی نو څه پوزیشن دی اوس ستاسو؟ نو که چېرې پارټۍ په ما اعتماد وکړو او پارټۍ په ما ذمه راوچل نو زه به الیکشن کوم. خو چونکې د مشرانو په خوښه باندې هغو ما ته وایي چې تو تحصیل ته مو ودرېږه نو ما هغې ته کاغذونه جمع کړي او چې هر چا پارټۍ ټیکټ ورکړو هغه زه به د هغه مرسته کوم. بهار خان یو راته دا ووایه چې یاره دلته کې چونکې تو په خپله باندې ینګ د ځوانانو دپاره چې دی نو موجوده حکومت نه د خلکو ډېره تمه وه، دوی به دا وایي چې یاره ځوانانو له مونږ ډېر لوی کار وکړو. ستا په نظر کې دلته کې د ځوان کل دپاره دوی څه وکړل؟ نو هغه ډاکټر صاحب ډېر ټوله دنیا ته پته راو تاسو ټول ته ښه پته را دو خو دې نه دې خلکو له څه وکړل نه د قوم خلک دی هغه خو روډ څلوره پنځه ګاډي دې مخکې روانې کته بر هغه کته خلکو نه څه خبرې چې څه دغه موږ د خپل پی کې 6 خبره ته وکړو دوی بیوټیفیکیشن دی پلان کې دا په اربونو روپۍ دا فزول خرج کیږي کنه په کار د ځوانانو لپاره خرج کړي وي دوی به سکار به پیښو
چې ته سکول په جوړ کړې ګراوند جوړ کړې نو هغه خو هغه پیسې په زول لاړ او بیوټیفیکیشن په نومي پیسې راوستي نو هغه دغه د ځوان له سکارو کو نه د قوم خلک ته ستا په خیال لکه دلته کې د دې باوجود چې خلک دومره مهنګایي ده دونه بد حل دی خو بیا هم خلک چې دی نو د پی ټی آی په جلسو کې ډېر لوی ګڼي دغې ته په څه نظر ګورئ نو دا اوس د دوی سره حکومت دی او تاسو ته پته لري چې چېرې هم د خلکو سره حکومت نو عموما خبره چې سړی به هغې طرف ته دغه کېږي کماله چې داسې کار وکړي کار خو پکې کېږي هسې هم نه خو خدای کلاس پور نوکري هغه مو چې ته ورکړې چاله ورکړې چاله ورنه کړي نو هغه خو د خلک ورسره په دې جلسو له چې که چېرته نوکري وشي یا څه کار وشي نو انشاءالله چې تاسو به په دې الیکشن کې به ووینئ او که دوی سره په دې الیکشن کې څوک ولاړ نو تاسو به ووینئ او لکه ستا په نظر کې چې یاره موجوده د پی ټی آی چې کم صورتحال دی په تحصیلي ریکورډ کې نو د خلکو د دغه مطابق چې دی وایي چې یاره دا سیټ په بیا دی وګټي ستا په نظر کې به د دوی څه پوزیشن نو دغه کا لول خو دوی له پکار الیکشن ته نه ودرېږي چې ښه په قلار خپل کور کینی ځکه دا الیکشن اوس د دوی کار نه دی ځکه دا قوم پوه شوی دی او پخوا خو دوی په صوبه کې حکومت دی په مرکز کې حکومت نشته او هغه دغه اوس د دوی په مرکز کې هم حکومت دی په صوبه کې اوس هم حکومت دی د هغې باوجود دوی د قوم له سوا نه کړه په قوم چې څومره سخته او څومره تکلیف دی د هغې نه خو بار عام مونږ خلک ته خبرې وي چې څومره پرې خلکو تکلیف دی دوی خو له دې نه خبر نه وي کړی چې دا پرې قوم سیچل یا سیچل نه دی نو دوی له پکار چې خو د الیکشن ونه کړي او که الیکشن کوي هم که نه نو دا ان شاء الله دا سیټ چې دا به د عوامي نیشنل پارټي خپل باري اکثریت سره ګټي او دا چې هر چا په عوامي نیشنل پارټي کې هر چا ټیکټ ورکوي موږ دا مرسته کوو بهر خان اوس په اخر کې چې دی نو هغه خلکو ته د ټول د خپل تحصیل نسبې یو خصوصي پیغام چې په آینده وخت کې څوک داسې منتخب شي چې هغه د اقام په درد مني هغه په اقام خوږیږي یو خصوصي پیغام چې دی نو هغه ورکاوه زما د تحصیلي ریکورډ ټول خلکو ته دا پیغام دی چې دا څوک چې په بلدیاتو کې ولاړ دي تحصیل ته تاسو پکې سړی وګورئ چې کم سړی کار دی هغه سړی اوټ ورکړي هغه سړی کامیاب کړي ځکه چې هغه ستاسو د مسلو د هر څه نه واقف دی نو پکار دا چې په دې بلدیاتي الیکشن کې هر څوک ودرېدو او د قوم ته پته چې دا سړی موږ کار کولی شي نو موږ ته خواست کوم چې هغه سړی د اوټ ورکړي ډېره مننه بهار خان د بهار خان دا یوه خبره چې دا یقینا دا ډېره د کار خبره ده چې په کار ده چې مونږه کار له سړی وګورو او سړي له کار نه ګورو او داسې خلکو له اوټ ورکو چې هغه سبا زمونږ په کار راتلی شي زمونږ په غم ښادی زمونږ په تحصیل تاړه باندې هغه زمونږ په کار راتلی شي نو هغه خلکو له په کار ده چې مونږ اوټ ورکو د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه ډاکټر ذاکر له اجازت ورکوي د الله په امان